د یمن بادشاه دغه نوم تبع وای دی په دې مدینه منوره باندې تېرېدل او د سره 400 علما موجود وو د تورات. نو دوی چې کله په مدینه منوره وای تېرېدل کنه نو دې علماو د تبع بادشاه ته وویل د یمن چې کوم بادشاه وي موږ په دې ځای کې پاتې که موږ مخکې مه بیایه. هغه ترې نه تپوس وکړو ولې خو دلته پاتې کم وی مونږ چې دې علاقې ته وکتل د مدینې منورې د علاقې ته نو مونږ ته پته ولګېده چې دا د نبي آخر الزمان کلی دی. د آخر زمانې پیغمبر به دې علاقې ته هجرت کوي. زمونږ په کتابونو کې دا علاقه مونږ معلومه کړه او مونږ وپېژندله چې دا علاقه ده. نو مونږ دلته پرېږده چې د آخر زمانې پیغمبر راشي چې مونږ دلته موجود یو. نو تبع ورته وایي داسې خبره ده وي او تاسو یقیني وایه وي او په تورات کې دا خبرې لیکلې شوي دي. تبع 400 علما په مدینه منوره کې څه کړل پاتې کړل. 400 علماو له کورونه هم جوړ کړو او ښځې وله هم وکړل نکاحونه وله هم وکړلو. او بیا دا تبع بادشاه چې له دغې ځای نه رخصتېده که نه نو ده یو کور جوړ کړو کور یې جوړ کړو او دا د اخر زمانې د پیغمبر کور شو. دا پکې د هغه شو دا ګیر چاپېره کورونه ستاسو او دا پکې د اخر زمانې د پیغمبر کور شو. او بیا یو خط داسې ولیکو چې د آخر زمانې پیغمبر راشي کو زه موجود وم خو ایمان به پرې راوړم او کو زه موجود نه وم نو دا خبره به ورته وکړه چې تبع بادشاه په تا ایمان راوړی دی. دا لیکلي کېښودل او هلته دا لیکل یو عالم له ورکړو که په خپله ته ژوندی وي او د آخر زمانې پیغمبر راغی خو زما دا لیکل به ورته ورکړي او زما دا خبره به ورته ورسوي او که چېرته ته ژوندی نه وي نو دا به خپل اولاد ته منتقل کی او دا کور چې دا به د آخر زمانې د پیغمبر سي کوري اولاد. وخت تېرېدو دا څومره انصار چې دي که نه دا د هغې 400 علماو اولاد دی. د مدینې منورې دا خلک چې دی دا د هغې 400 علماو څه دی اولاد دی. او د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی چې په کم کور کې و که نه وایي دا هغه کور چې تبع بادشاه د نبي علیه السلام دپاره رخ کړی. نو علما لیکي وایي نبی علیه السلام خپل کور ته راغلی دی. نبی علیه السلام مدینې منورې ته چې راغی نو خپل کور ته لاړ. دا هغه کور چې تبع بادشاه د دپاره منتخب کړی و خو ارضي ملکیت پې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه و. نو اوښ هم لاړه په اخ کې کور کې څه شوله کېناسته.